نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. نن ان شاء الله العزیز د اتلسمې سپارې خلاصه اتلسمې سپارې په شروع کې سورة المؤمنون شروع کیږي. د سورة المؤمنون ځکه یای چې الله تعالی وفرمایل قد افلح المؤمنون، نو دا د مؤمنون لټکیږي د سورت نوم کېښود وی. الله تعالی په دې سورت کې د مؤمنانو صفات بیان کړي دي. مؤمنان ایمان وال خلق څوک دي، کوم صفات لري. الله تعالی فرمایي چې مؤمنان هغه دي چې په لمانځه کې خشوع او خضوع لري، او هغه دي چې مؤمنان له خشوع شانو جي له فحش شانو جي لري اوسي. د مؤمنانو دریم صفت هغه ده چې دوی زکات ادا کوي. څلورم صفت د مؤمنانو د له زنا له خشوع کارو بې حیا کارو جي لري اوسي. امانت چې دوی ته کېښودل سي نو د امانت کې خیانت نه کي او ساتنه کي او د الله تعالی عهد پر کوي. دا د مؤمنانو صفات دي. بیا الله تعالی په خپل وحدانیت باندې خپل توحید باندې دلیل پیښ کو چې الله تعالی هغه ذات ته چې له مرداړو اوبو جي انسان پیدا کوي. مرداړې اوبو یې بیا له هغه جي د وینې یو ټوکړه جوړه سي. د وینې ټوکړې بعد په هغه باندې الله تعالی اډوکي جوړ کړي. په اډوکي باندې الله تعالی غوښه راولي. تر هغه شاته الله تعالی په هغه کې روح پیدا کی او د انسان یو شکل جوړ شي. آیا بل دغه ذات ستا چې دغه انسان پیدا کی؟ نو الله تعالی په توحید باندې دا دلیل پیښ کو او دغه الله تعالی وش بارانونو مخ کو، دا ونې مخ پیدا کړي دي، دا د بیړۍ د اوبو بیړۍ او دغه دریابونه چې بهیږي، دا ټول موږ په قبضه قدرت کې دي او موږ پیدا کړي دي. الله تعالی په خپل توحید باندې دلایل پیش کړو. په دغه صورت کې الله تعالی د شپږو نبیانو ذکر کړی ده. حضرت نوح علیه السلام، حضرت هود علیه السلام، حضرت صالح علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت هارون علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام. بیا الله تعالی فرمایل دنیا کې مختلف خلق دي، خپل لارو باندې مختلف لارو باندې راځي دي، مختلف فرقې دي، مختلف ذهنونه خلق لري. الله تعالی فرمایل فتقطعوا امرهم بینهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. چې باطل خلق په خوشي لار باندې راځي، بیا هم دوی په خپل لار باندې خوشاله غلطه فرقه کې رہی، بیا په دا غلطه فرقه په خپل لاره کې دوی خوشاله یي، خپل کار کتار باندې دوی خوشاله یي. الان کې الله تعالی موږ یې پوه کړو چې تاسې ځان ته لاره مه اختیاروئ، ځان ته یو فرقه مه جوړوئ، بلکې کوم لار چې د قرآن والا یي د قرآن والا لاره ونیسئ، کوم عمل چې د سنتو مطابق هغه ونیسئ، کوم لاره چې د پیغمبر کائنات حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والا یي هغه ونیسئ. نو به تاسې ښه یاستئ. د دغه ډیر زیات خیال وساتئ. بیا الله تعالی د اتلسمه سپاره کې له خپل عذابه جي د ډار موږ ته تلقین کړی دی چې الله تعالی عذاب ډاریږي. مؤمنانو صفات دا دي هغه له الله تعالی جي ډاریږي او د الله تعالی په آیاتو باندې د دوی ایمانی. هر کار د الله تعالی د رضا دپاره دی کې هغه چې هر عمل وکړي بیا هم له الله تعالی جي ډاریږي چې الله تعالی به دا د ما عمل قبول کړی که بیا نه یې قبول کړی. ډیر زیات خیال هغه کې او سرکش خلک چې دي هغه نه له عقله کار اخلي نه له علمه کار اخلي، هغه په ضد او په هټ درمي په عناد باندې دوی ولاړ او دین د خپلو خواهشاتو په رنګه جوړوي چې څه وړی خواهشات یې دغه دلیلونه پیدا کوي او په هغه لاره باندې ځي. دا د باطل خلکو د سرکشه خلکو نښانۍ ده. الان کې الله تعالی موږ ته دا خبره وکړه چې تاسې ذهنونه دا جوړ کړئ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، چې تاسې موږ په ذل نه یاستئ پیدا کړي بلکې د خپل عبادت دپاره پیدا کړي یاستئ. ذهنونه هم دغه جوړ کړئ نو هر کار د الله تعالی د رضا دپاره او له الله تعالی جې ډارېږي. مخته الله تعالی سورة النور ذکر کو
سورۃ النور ته نور ځکه یایي چې الله تعالی وفرمایل د صورت کې الله نور السماوات والارض، له دغه نور جي د دې صورت نوم کېښودل شو. په دې کې یو مسله دا بیان کړه د زنا مسله، چې کوم سړی واده کړی نه او هغه چې زنا وشي نو هغه په تازنه باندې په کوړه باندې ووږي، نو هغه اسلامي حدود او مسائل بیان کړي. کوم سړی چې واده کړی له هغه زنا وشي هغه به رجم کیږي، په ډبرو به ویستل کیږي. دا د رجم کیسه په قرآن کې نسته، خو له حدیثه دا ثابته ده، اجماع په دې خبره باندې وارد ده. او څوک چې تهمت ولګوي چا باندې د هغه سزا هم دغه ده چې هغه به په تازنه په کوړو باندې وال کیږي. او د لعان خبره ذکر کړه چې کله تهمت خاوند په خپله ښځه ولګوي نو دغه ته لعان ویل کیږي. دوی به قسمونه په خپل منځ کې د لعان قسمونه دی. بیا د دې حکم بیان کړو. د دې حکم دا ده چې کله د قاضي تر مخ زړه سپین کې تر د یو بل نو بیا به فیصله د جدایي راځي، د دوی په منځ کې به دا رشته د نکاح ختمیږي. د بهتان سزا یې په دې کې ذکر کړه. نور هم ډېر زیات احکامات په دا 14مه سپاره سورۃ النور کې ذکر کړه. مخته الله تعالی اندلی بكل شن رسول سیدہ طاهرہ طیبہ زاہدہ عالمہ مفسرہ حضرت بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها د موږ او د تاسې مور کله چې تهمت پې ولګېدوی الله تعالی 2 رکوع صفایي کې را نازله کړي په د 18مه سپاره کې چې دا بې ګناه ده. مخته د طهارت مسله په دې سپاره کې ذکر ده. د شیدو د تای د رودلو د رضاعت مسله په دې کې ذکر ده. مخته د مسلمان د مؤمن د زړه مثال ورکو چې دا دې کې یو نور ده او د الله تعالی ذاتم نور د الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجه. چې مؤمن زړه دا د یو تاقچې د کونج چې په هغه کې یو څراغ یې ښیي او صاف د زیتون تیل ور واچوي ښه رڼایي کې دغه دا د مؤمن په زړه کې ایمان یې د نور ایمان په وجه باندې مؤمن ښه خبره زر قبلوي، قرآن او حدیث زر قبلوي. مخته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس آداب و ذکر وشو چې کلم تاسې ورځئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته نو بغیر د اجازې مه ورځئ او مخالفت د حکم د رسول الله مه کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی پاک حکم وکړو چې څوک په تنګ سي ځي عذر یې قبلوه. مخته سورت فرقان ذکر کیږي. فرقان یای حق او د باطل په منځ کې فرق کول وته. تبارک الذی نزل الفرقان، الله تعالی قرآن مجید را نازل کو فرقان ورته چې دا قرآن یو د وړ کتاب دا چې حق او د باطل ترمنځ فرق بیانوي، فرق درخی. نو ځکه د صورت ته هم صورت فرقان ویل کیږي. بدې کې د مشرکینو د دعوې رد وکړو. مشرکینو به ویل چې دا کیسې او کہانی دي، دا قرآن الله تعالی د دې رد وکړو. او مشرکینو به دا ویل چې دا نبیان عجبه خبره ده، د موږ غوندې بشر دي، انبیا ولې بشر دي؟ نو د دې د دعوې تردید یې وکړو چې نبیان هم بشر دي، په تاسې کې ځینې خلک دي. یو خبره دلته وکم، هغو خلکو به ویل چې دا نبیان ولې بشر دي؟ دوی وویل چې دا خو د موږ غوندې انسانان دي ګرځي. او دغه وخت کې ځینې خلک یایي چې دا نبیان نه ویني، هغه یایي چې بشر نه دي. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د نورو نبیانو بشر دی، خو افضل البشر دی، اشرف المخلوقات دی، په ټولو کې ښه بشریت ده. د موږ او د تاسې غوندې بشر نه، بلکې اعلی درجې بشر، ځکه چې د بشر مرتبه ډیره زیاته یي. بشر حضرت آدم علیه السلام ته نور ملائکو سجده کړې ده. او مشرکینو ته پکار ده چې په دې خبره باندې ځان پوه کړي چې نن له قرآن له عقله کار واخلي، قرآن او په دین باندې ځان پوه کړي. ځکه سبا به د قیامت په ورځ باندې مرګ به دوی غواړي، مرګ به هم نه وي، وریښ او بیا چې ځان پوه کړي فایده نه لري. نو پکار ده چې موږ او تاسې هم عقیدې خپلې سمې کړو، د الله تعالی توحید رسالت قیامت باندې یقین راولو.